یو خو تانګ لباس غستی وي څه بدن یې کې ټیټ وي دوی شهوات لباس دی یوه دا ګناه یې وکړله بله داسې دغو ورځو کې نوي لباس دا د ورپاسه دریمه خبره ده حسیني جوړولې دپاره لباس تبدیلی نه کردار تبدیلی ضروري دی ما لباس نور غستولی دی خو زه شپه ورځې خوندي وکې کوم محفلونو کې گپ شپ محفل مو گرم کړی دی و دنده و شپه ورځو یا مثلا مطبخانه نه وتله نه های نه تو شور تماشې گپ شپ لاس چول نو دا لباس سره تعلق صرف لباس بدل شولو اصل کې دا هغه دی چې زه هغه کردار داسې بدل کوم خیر دی مو شړو کام دی زونه داسې موټوی وویلې یو خو یې مو داسې عجیبه دستور جوړ شوی دی چې سمه شړو ونه شي چې ساری چا نه وکړي زری خو نه د خو که کلکه شړو باندې وې نو کوفي والا خو داسې همونه ګټلې دی دوره تیزه شړو یې وه چې چا د بیبي خبرې نه اورېدل دوره تیز تیز وشړېدل د بیبي خطبې سره کوفې کې آیا بیبي هغې شړو حمایت کړی دی نه بلکې جمله یې دا دی فلا رقعت الدمعه شړو مه کراره ماشه د شیاو یوه ښکلي نښه دغه دی چې یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا که امامان خوشحال دي نو ما خوشحال یو که امامان غمجن دي نو ما غمجن که امامان کوم ورځې خوشحالي وکړه هغه ورځ به مو خوشحالۍ کې منو کړو که غدیر ورځ دی او که کومې ورځې امامان غمجن دي په کار دی ما ورسه غمجن و هغه د محرم شپې ورځې دي په کار دی کوشش مو دا وي ضرور نه دی چې ټوی انسان ووایي کم از کم د سترګې که د حسین متام کې نمدې شوې یا همداسې مولا حسین د یاد شولو زړه د حواس وکړلو دا غوره ذخیره دی وسیله دی ای دنیا یا آخرت ای دنیا ځکه دی چې دغې ژړو سره ننه انسان ته یو دمه یو آرام میلویږي یو سکون ورته میلویږي ځکه روایاتو باندې روایاتو کې ژړانې زیات تاکید دی کوم سړی چې زیات ژاړي خصوصا تهجد لمونځ کې انداسې ژاړي پښیمان شي خدای درکړي دغې ژړا ډېر قیمت دی زه نه دښمن اعتراف کوي دغې ژړا چې دا ژړا بدني فایدې لري سکون لري دا مده وکړي اعصابو خلیو باندې چې کوم بوج رغلی دی دغه بوج څه ختم کوي دا ژړا یې ختم کوي روایاتو کې شته بلکې آیات قرآن دی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا چا چې ما ذکر نه ما دعا نه ما عبادت نه ما ژړا نه لاس وخوستلو هغه به زندګي ترخه وي تنګه زندګي به وي یو شی چې هغه سکون رسوي دا مه ورکوي هغه ژړا دی دا چې د کومه خودکشي دی که همدا کس یو 15 منټه سوچ ورباندې وکړي خدای ته سجدې کې وشړېږي بالکل به مجبور نشي دا خودکشي ته هغه اعصابو ته به دمه میلو شي آرام به میلو شي حتی یو کس دی لیکچرر دی د یک ورمیوال یوروپ کې دی هغه یو انګریز نه دا شی نقل کړی دی هغه په خپله اورېدلی یو پړاو کړی دی چې کله دا انسان کې نن اعصاب دي خلیې دي هغه مختلف شیونه واوري زیاړې د واورېدل ایدي باد اثر نه نڅي تو زیاړه وکړه ایدي باد اثر نه پرېوځي دو کیدای نشي غیبات د واورېدلو غیبات د وکړلو حساد د وکړو حساد د سره وکړلو دا نن خلیو باندې خاص اثر شي د هدا پورې چې تنګو ټینشن غوسه د شینه چمکیږي ایدي ختم کولو لپاره ایوا ذریعہ انګریز دا خیری دی چې ټنډه خورو باندې کېږدو خوره سړه دی دغه ټنډه چې کېدوي دا مو ته میلوي نو هغه دا یې چې هغه خو دا ویله چې خور نه ټنډه کېږدوه مو تاسو ته ولس رکعاتو کې دوه دعاورې هر المنځ کې چې ویلي چې کربلا خورونې ټنډه کېږدوه ایوا دا مو ته یو سکون ته میلوي و دغې سجدګاه څخه فورا حسین ته یوت شي ته ټوله بندګۍ ټوله سکون ټوله دامه ټوله آرام دی وکړي دا بهترین نعمت د پروردگار متعال د حسین متام کې ژړا دی څه دې ډېر تاکید وکړو ځینې کسان شته ځان ته به مثال ورکوم ما ټوله کوشش دا وي چې محرم کې ځان ته تورې جامې وکړو هغه یې محرم ورباندې شي ماغي ورځې اخیستی وي یو خو تانګ لباس اخیستی وي چې بدن یې کې ټیټ وي دا شهوات لباس دی یوه دا ګناه یې وکړله بله داسې دغو ورځو کې نوي لباس دا د ورپاسه دریمه خبره ده حسیني جوړولې دپاره لباس تبدیلی نه کردار تبدیلی ضروري دی ما لباس نور غستولی دی خو زه شپه ورځې خوندي وکې کوم محفلونو کې گپ شپ محفل مو ګرم کړی دی و دنده و شپه ورځو یا مثلا مطبخانې نه وتله نه های نه تور شور تماشې گپ شپ لاس چول
نو دا لباس سره تعلق صرف لباس بدل شولو اصل کې دا غره چې زه هغه کردار داسې بدل کوم خیر دی مو شړو کام دی زونه چې موټوي وایلې یو خیمو داسې عجیبه دستور جوړ شوی دی سامه شړو ونه شي ساري چانو زری خو نه د خو ککلا کا شړو باندې وې نو کوفی ولا خو اسیا مونږ ګټلې دي دوره تیز شړوي وا چې شو د بیبي خبرې نه اوریدل دوره تیز وشوړېدل د بیبي خطبه سره کوفی کی او یا بیبي هغه شړو حمایت کړي دي نه بلکې جمله ده فلا رقعت الدمع شړو مقرره ماشه نو شړو زدل نه قبلا نو شړو تیز اواز سره ضروری ده چې مکه دښنه ته پاتو لګيږي خو دې مقصد دا نه ده چې تیز شړو نو ورسته بیا مغه حرکت شروع کو نه په ذات کسي کامه شړو وي خصوصا ځان ایما صورت ایما انداز دی غم ولا انداز وي غم جان انداز وي دا ډېر مهم دی چهره کې مغام اثر وي نستای چې کوم انداز کوم هغه د ازادار نستای وي پاسې کوم ازادار پاسې کوم څوم ازادار لوړ شم کنه صرف شړو کې ازاداري ولوي نورو ټوله نستای پسې دای تاګ راتاګ اټوله غیر ازاداري فائدې نه وکړي اوس مو خو نه دي چې وامه مو کلا کټوي وکړلې اته مولودي چې غام آثار د موپلار شهري کې سرګان شول کدا سرګان شي وټه خبره ده مفیده خبره انداغه ده د دې واجینا یو شای چې ډیر مهم ده محرم شپه ورځو کې هغه په کور د انسان شهري کې غام آثار وي انسان غم جان وي او دنیا خالق بیا دا خبره کوي چې ویلې غم جان وي نو ته دې تو برخه ده چې زړه سخت ده پروردگار دامون لطف کړی دی دا کرم کړی دی چې حسین نامې سره مو وجود کې غم راځي دا لطف دی کرم دی نن دنیا کې افسوس خبره ده یو جنوار کچو ګوډي سره وای یو مړی کی نو ټول انساني حقوق والا اوسر پسې کی چې ظلم شوه ده اما دا ظلم ویلې پټوي چې درې ورځې د زهرا سوي حسین جنازګار مو ریکو باندې خيوا دا ویلې پټوي وکار دا ټول مسلمان مل کر دا غام د نواس رسول مناو کی کوم حسین سر رسول الله سمکی ته نپرخللو مټو باندې بسپراون